بسم الله الرحمن الرحیم. د مصنوعي غاښونو او د نور مصنوعي اعضاء په صورت کې د اودس او د غسل څه احکام دي؟ عزتمندو مصنوعي غاښونه په دوه قسمه وي. یو هغه چې کوم مستقل طور باندې لګول شي او بیا په اسانۍ سره هغه نشي وباسلی. دویم قسم مصنوعي غاښونه هغه دي چې په داسې طریقې سره ولګولی شي چې هغه حسب ضرورت استعمالولی شي بیا حسب ضرورت وباسلی شي. په لومبني صورت کې مصنوعي غاښونه د اصل درجه لري چې کوم د پاخو لګول نه دا د اصل غاښونو درجه لري. یعنی په اودس کې دغه غاښونو ته اوبه رسول مسنون او په غسل کې فرض دي او د غاښونو وباسل ضرورت نشته، ویښته د اوبو رسول ضرورت بیا نشته ورو ته. دغه وجه چې فقهاو د داسې قسم غاښونو لګولو اجازت ورکړی دی. او دویم قسم هغه دی چې عارضي طور باندې ولګول شي حسب ضرورت استعمال لپاره لګول شي بیا حسب ضرورت وباسل شي، نو دا د یو زائد چیز حیثیت لري. دی وجه نه غسل به حالت درست کیږي او صحیح کیږي به چې کله دا غاښونه وباسل شي او اصل جسم ته اوبه رسول شي. که چېرې داسې ونه کړو نو دې سړي غسل نه کیږي بیا. او چونکې په اودس کې ټولې خوله کې اوبه اچول دغه شانتي په غسل کې ټولې خوله کې اوبه اچول راغلي دي. دغه وجه فتاوی هندیه کې دي چې وحد المزمزة استيعاب الماء جميع الفم. او دغه شانتي نور مصنوعي اعضاء که چا بدن باندې ولګول نو هغه دم په دغه غاښونو باندې قیاس کړی شي. یعنی که په دې شان سره وي چې د بدن نه هغه نشي جدا کولی نو په غسل کې او دا شان په اودس کې پای باندې اوبه اچولو دا واجب دي. او کنه د بدن نه جدا کېدی شي نو بیا به هغه وباسلی شي او هغه اندام باندې چې دا به اوبه اچولی شي. دغه وجه علماء فرمای وان خلق له اصبع زائد او يد زائده في محل الفرض وجب غسلها مع الاصليه. کله یو سړی مثال په تور باندې یو شپږمه ګوته پکې راوخته نو په اودس چاردام کې نو دا غي وینځل چې دا واجب او ضروری دي. ګوره والله اعلم بالصواب.